قاتل ریاست قاتل ریاست ظالم ریاست ظالم ریاست زما ستا قاتل زما ستا قاتل زما د ملا قاتل زما د سیاسي قاتل زما د ملک قاتل قاتل ریاست باجوي برا پاتیګو او د ریحان زیب چې دا کم برهمانه او په کم انداز کې وجلی شوی دی او په کم ځای کې وجلی شوی دی آیا زه د تاڼې مخې ته محفوظ دیم ستا سی سی ټي وي کیمرې لګېدلي دي راولې باسه دا سی سی ټي وي کیمرې هغه رپورټ کړو دا کسان چېرته لاړو په کم ځنګل باندې ننواتو او دا یوازې ریحان صاحب نه دی پرون چې زما پولیس او لیویس هغه شهیدان شو هغه زخمیان شو څه شي هغه رپورټ دې جرګې د دې مشرانو دې خلکو ته مذاکرات کول په ډاګه کې یې مذاکرات دې میډیا دې ولس ته کړو چې زما څه مذاکرات وشو زه په څه باندې ختلېږم د پورې بله زما یو ډاکټر په بادشاه کې په رڼا ورځ باندې ټارګټ شو ما ته د قاتلانو هېڅ پته نه لګي قاري الیاس شهید شو کال یې وشو کال روغ کال یې وشو دلته موږ درد یې ورکړې او وایي 20 ورځې صبر وکړه او 15 ورځې صبر وکړه او میاشت صبر وکړه پښتنو وایي په کلاو غوږونه یې واورئ زموږ خلاف د پښتنو د نسل کشۍ منصوبه روانه ده په دې قبایلي بیلټ باندې ولن په ټوله کې ټیکې باندې خو په موږ باندې یو دوه نیزې راښکته ده ته ماته وایې چې راځه د کینډیډیټ ته زه سیکیورټي نشم ورکولی آیا د انورزیب خان چې پرون ستا د ټوپک په غاړه کړی و او په 2007 کې زه یې ملی هم نه وم او نه یم پی ای ومه زما نه دې هغه سیکیورټي مغستې ده او اوس دې بس لا نوی نوټیفیکیشن کړی دی چې نه به خپل ټوپک ګرځې او نه به د لایسنس یافته اسلحه ګرځې آیا کم پیغام دی وایم زه ستاسو نه تپوس کوم دا زما د قتل تیاري ده که نه ده نه نه پرونو ریحان صاحب ټارګټ شو دا د ټول باجوړ ځوانان ټارګټ شوي دي دا ټولې سیاسي پارټۍ ټارګټ شوي دي دا د باجوړ ولس ټارګټ شوی دی د باجوړ ولس هغه غیرت بندو شملولو تر د پلار او د نکاح تاریخ لږ رایاد کا په رڼا ورځ باندې وژلی کېږم او دلته پوس مې څوک نشته فرشتې به ما له اسمان نه راځي زما په تپوس کوي ډي سي ته دلته څه ته ناست دی ډي پي او ته دلته څه ته ناست دی ته د دې ټولو د دې لیویس د اسسټنټ را حساب کا چې تا د یو صوبیدار ده او یو میجر له ډیسپي ده 600 کسان ورکړي دي او په کور یې کېنولي دي او تنخواګانې اخلي نو د هغه لپاره سیکیورټي شته دی هېڅ مسله نشته خو زما لپاره سیکیورټي نشته دی نن به دا قوم فیصله کوي دا جنازې دا موږ نن نورې نشو پورته کولی زما نن 3 پوینټ ایجنډه وه دا څوک چې ځان ته د دې باجوړ سیاسي مشران وایي ډېر په افسوس ته دا خبره کوم بېګا چې په ګلزفر پسې په الکترانیک میډیا باندې کومه پراپیګنډه چلېدله دا د چا په ایما باندې چلېدله تاسو ټول پرې نه پوهېږئ مړ نیم کړمه او بېرته مې په خپل منځ کې جنګی په دشمنۍ مې مرار دی ته یې پېچلی په دې میډیا باندې شیم 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 یو ځواب راکئ د حال حال په شکل کې قاتل ریاست قاتل ریاست ظالم ریاست ظالم ریاست زما ستا قاتل زما ستا قاتل زما د ملا قاتل زما د سیاسي قاتل زما د ملک قاتل قاتل ریاست نن پکې د سیاسي مشرانو چې دا کومې خبرې کولې چې ذاتي دشمنۍ د دوی هم زما خبره راوله بېګا راغلی ته پیغام راغلی دی ویډیو پیغام یې ورکړی دی چې زما د مړي ذمهوار ریاست دی آیا دا د ګلزفر نوم په دې ټي وي باندې چا چلاو
د دلور زیب خان او د ګلداد خان دا نوم چا چلاو دې د دې ورساو ته په دې وخت کې دا خبره چا ایښودلې آیا زه ستاسو نه تپوس کوم ما نن که چېرته دا سیاسي خلک د باجوړ په دې غم کې شریکي او دا د ریحان زیب اینه ورته خپله اینه ښکاري نو ما پکې نن یوه خبره کړې حالانکې الحمدلله د دې ولس په وجه باندې زما په پي کې 20 باندې ښه مضبوط پوزیشن دی خو ما چې د دې واحد حل دا دی چې موږ د الیکشن نه بایکاټ نو دستبردارۍ اعلان کوو پوینټ نمبر 1 پوینټ نمبر 2 زما دا و چې د څو پورې زما په باجوړ کې امن نه قایم شوی او ما ته دې زما د بچي قاتل نه ایښودلی سوشل بایکاټ مې دی نه ورځم د ډي پي او دفتر نه نه ورځم کارونه ایله د اسپتال نه ایله زما د ټول سرکاري دفاترو نه زما بایکاټ دی هېچا هم راسه نه منله د الیکشن بایکاټ دسه نه منم د سیاسي دفتر بایکاټ دسه نه منم څه شی راسه منې زما په قتل باندې منصوبه جوړه کړې ده او دا خو د هغه پي ډي ایم د هغه لایکارو دا لایکار دي آیا دا به زما جرګه کوي دا به زما فیصله کوي دوی بله ورځ چې دا کم شهدا د پولیسو شو زما بچی دی زما ورور دی که هغه پولیس دی که هغه ایپسي ده که هغه پوج دی که هغه آرمي ده که هغه هر څوک دي زما بچی وژلی کېږي د باجوړ بچی وژلی کېږي د نظریې اختلاف به مې وي خو غم او درد د ټول شریک دی کېنه خبره دا ده د باجوړ ولسه د ما سکیورټي د ورګنن ټول قوم ته دا اعلان کوم که ماشومه په دې بازار او په دې چوکو کې به زما لاش دی او د هغه پورې به پروت وي چې د څو پورې په باجوړ کې امن نه وي راغلی دا زما ټول باجوړ ته دا وصیت دی ما به نه دفتر ووایي که ګلزفار ټارګټ شي نه دفتر ووایي که نور د پي ټي آی لیډرشپ کې ګلداد خان دی که ډاکټر خلیل دی که انجینیر اجمل خان دی که زمونږ نور سینیر کارکنان دي نه به یې دفتر ووایي پرون دا د ریحان زیب د ورستاو فیصله ولې شهید چېرې موږ دلته دا لاش نږدو د دې نه پس په فیصله تاسو قوم او تاسو سیاسي پارټۍ به کوئ نن دې د سیاسي پارټیو پته ولګېده که نه چې د اقتدا ستا دپاره اخلي ستا دپاره یې پرېږدي زه خو ستا دپاره قرباني ورکوم تېر تمام د الیکشن نه ناست یم په دې حالاتو کې به زه څنګه الیکشن کوم آیا زه دا نور ولس نور هم پسې مل کړم ډي پي او صاحب او ډي سي صاحب ووایو را یا به تحفظ راکړې چې تحفظ را نه کړې هغه زوړ باجوړ به وي ما ته به د ټوپک هم اجازت وي زه د خپل ځان پیرم شم کولی زه خپل ځان هم شم ساتلی دا به د ټول ولس فیصله یې کوي دی یې به کوو نور په دې تور مخو باندې خپل ځان نه وجلم ډېر دې مړ کړم ډېرې جنازې مې اوچتې شولې د پي ټي آی خلاف یوه سوچه سمجه منصوبه روانه ده د باجوړ د یوت د خبرې سړی مې په مشرانو کې پرې نه ښودو ټول د ټارګټ کړو د مخکوخ کار دې کړو اوس چې چلته یو نوجوان را پیدا شي لکه ریحان زیب غونته چې د ټول یوت نمایندګي کوله په پار دنیا کې نمایندګي کوله او هغه دې راواغستو او ستا د تاڼې مخې ته ټارګټ شو زمونږ نه ولا دا درې خبرې دي یا به ماله دا سی سی ټي فوټیج دا کیمرې لګېدلې دې دپاره دي ما ته به یا قاتل کوي چې دا د قاتل دی کله وایي دا د یې شي ذمه داري قبوله کړله کله وایي دا د دوی خپل سیاسي اختلاف و په چینل د نفس بېګا دا وچلوله خو قوم او دا ولس پوه شوی دی ته مې وژنې ته مې قاتلې ته مې تر ناستې راته تړلي دي لکه د کبډي په جنګ کې چې دوه کسان میدان ته کوشي که نه او د یو د لاسه تړو دا بل ورته ښکاره کلاو پرېوي بیا به څه کېږي زما لاس یې تړلي زما لاس یې تړلي او دا بل یې راته پرېښی دی کلاو آیا دا خلک څوک ساتي دا چا ما ته کېنولي دي دا څوک ما پې ټارګټ کوي ما ته څنګه سیکیورټي نه راکوي دا سیکیورټي ستا د پلار ده دا زما د دې سټیټ د دې خلکو د دې خلکو په پیسو باندې د ټیکس چې کومې پیسې دي دا تنخواګانې دې پوه شو دغه طرف هغه نه میلاوېږي ستا دپاره شته دی ته د دې بیروکراټ سره حساب کا
چې څومره لرې خاصه دا استعفات پراته دي د دې ملک په مختلفو ډسټرکو کې چې د دې نه دې چې او پی ایس اف ځا لس کسان د ځان سپېو آیا دلته ضرورت دی کله دې ضرورت دی دا ستاسو لوکو انجنونو لپاره دا د برتي شوي نن مقام فیصله کوي ما ته به یا قاتل ښیي یا به ما ته خپل هغه اجازت راکوي چې زه خپل ټوپک او زه خپل هغه غاړکۍ غاړې ته واچوم زه د خپل خاورې حفاظت شم کولی او زه د خپل ځان هم شم کولی خو بې لاس او بې پښو کړی دی ما نو ته دا بربریت دا ظلم دا جبر د باجوړ ولس بلکل نشي برداشت کولی زه به کم څه کم د کور نه خو نه راوځم که اوس په مې نه کېږي تحفظ به نه شم د کوره به نه راوځم که دم نه مړ شم بس مړ دی یا به چملار ځان نه وګورم څه جواب د دې څه شته یو څیز یې کېنولی د مداریانو څنګه دی ځکه وسله درسته ورځ په نشه کې نورالله نومې دی نورالحق نومې دی که چا ورته یو مسیج وکړو د په ترین پیوم کټ کړي دا په تا باندې مختلف دفات هم لګولي خو دا بیا عوام ته نشي راتلی چې تحفظ راکړي یا یې بل کېنولی دی پیو بې بسه دي دغه مسلمانانو د مداریانو څنګه ته مځکه یوه مځکه به وسه وه ډول به یې بجاوه چابي به چې پرې ختمه شوه یو لاس به یې داسې پاتې شي یو به یې داسې پاتې دا دې لاړ شي که د ولږې مړ و او هلته هدیرې ځای نه و په ګټکي کې غټه هدیره د ځمکې تل ته به زه ورسم د دې ژوند نه ډیسي ستا مرګ ښه دی دا شرمندګي چې دې رئیس کتاب ورکړه بزدله ته مې کومې خبرې ته مې پرزیډنټ له چا نه زه تپوس وکړم د آیین او قانون مطابق د دې خاورې د سیاه او سفید مالک ډي سی او ډي پي او دي په چیک پاینټ باندې ډیوټي د پولیس کار دی چې ته ما کوم شو نو زه دې په چیک پاینټ باندې نیولم زه یې نیولم ما ته ووایي ما چاته څه نقصان نیولی ما ته ته تمانچه راوړې دا ته 188 ته څه ورته وایي هغه دې لپاره لګول چې ته به لایسنس یافته وسلم د ځان سره نه ګرځې ما ته ووایه دا سبا اشارې دي که نه چې وژنم دی وایي ما ته دي که نه الیکشن ته ولاړ دي خلک هر ځای کې جلسې جلوسونه دي دا ورته وایي ته لایسنس یافته اسلحه د ځان سره نه ګرځې دا ټول کا کوئی تیری زندگی شرمندگی 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 مسلمان پختون زاوک خدای ته کور روان کړه غلګل غرب کې خدای پرتو بچی دې روان چې ته څه په ستته راپات جواب را زستا په مخ کې ولاله مسلم مې وګڼه مسلم مې وګڼه بچي عوام څه راته جواب کوه کنه څه جواب په څه وځي آخري خبره من مظلومان یو د دې اوس هېڅ جواب ستاسو د خبرو نه وي زه غیر محفوظ یم تحفظ مې د کار دی که مخکې ملم یا د دې نه بعد ذمه دار دی ریاست دی د مور په غېږ د ریاست مور په غېږ کې مې خلک وځي نور راڅه څه دي نور به څه ووایي الله رزقنا وسلامه